أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. د اسلامی تهذیب او د موجوده مغربي تهذیب دا فرق دی چې اسلام دا غواړي چې ستاسو زندگی دی اجتماعي طور خوږی، ستاسو په کور کې د ماحول د جنت یو جنتی او رحمتی ماحولی، خو په کور یوازې کار نه کیږي، د کور نه بهر په کلی کلویغی کې د هم ستاسو ماحول اجتماعي موجوده تهذیب انفرادیت قائله ده، دیتا انډیویژوالزم وای چې هر سړی وای چې کوزیم خوزیم او چې زما په کې خیر هغه کار بکو مزه سوک سکوم، جبکې شریعت او دینی تهذیب تا ته وای چې نه یوازې برزان خیال نه ساتي بلکې غیر چاپیره چې کم خلق ته هغه خلق به خوشاله ساتي، بلکې ستاب نه غیر چاپیره د خلقو څومره خلق چې دا غي سره ستا تعلق انتهایی خوک پکار دی، د رورولۍ پکار دی او د مینې پکار دی. او یو شاعر دا خبره په دې انداز کې کړي، اخوت کی جهانگیری محبت کی فراوانی، اخوت کی جهانگیری یعنی چې ته په کوم محله کې اوسې او ستا چم گاوند دی پاغې کې بادشاهي د رورولۍ او پاغې کې ډېر زیات مقدار سره چې هغه غلغله وخی هغه محبتي مینه پکې سم غورزنګونه وخی، یہی مقصود فطرت ہے یہی رمز مسلمانی. که ته مسلمان د مسلمانۍ اصل رازدار چې ستا نه غیر چاپیره د مینې محبت دی او گاوند کې پچم گاوند کې د خلق ستانه خوشاله او دومره د خوشاله چې کستا په خوا کې څوک کور په کرایالي هغه ګران خرڅېږي ځکه د هغې کرایه زیاتې ځکه چې د هغې ګاونډ ډېر زیات ښي. بشریت د دې خبرې اهتمام کوي چې ته به یوازې په کور کې ښه نه پاتې کېږې بلکې د کور نه بار به هم ستا سلوک د خلقو سره ښي. یو طرف ته الله په دې زور ورکړی دی او بل طرف ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره ایکسپلین کړې یا واضحه کړې ده. ښه ګاونډ، ښه بهترین همسایګي، رایټ اپ نایبرز او ښکلی نایبرهوډ یعنی ښه چمګاوند دا د شریعت د مزاج یو مطالبه ده. وی دا دومره قیمتي دی چې انسان چې دی هغه خو خود غرضه نو الله به خود غرضه کېږه ما بلکې د خپل پړوس دپاره یو قسم له رحمت ثابت شه، د خود غرضۍ په ځای باندې د انفرادیت په ځای باندې د اجتماعیت علم بردار شه او دنیا لګیا ده د افرادو حقوق غواړي اته لګیا شه د زړونو حقونه غواړه. وی دا ګاونډ دومره قیمتي دی چې ستاسو په منځ کې کم دیوالي چې هغه دیوال څومره مضبوطي نو پکار ده چې زړونه د هغې نه زیات مضبوطي او د دیوال نه چې یو خښته غورځېږي نو چې ستا زړه په هغې باندې دوکاویږي. د چم ګاونډ دیوال هم قیمتي دی او ستاسو په منځ کې چې څومره دروازې دي نو که د چم گاوند دروازه ته کولاوې نو چې د گاونډي زړه د هغې نه مخکې تا ته کولاوي او که ته گاونډي باندې ستاسو خدمت راځي نو د دیوال نه زیاتې رشتې ستاسو مضبوطي او د یو بل سره مینه محبت او اخلاص زیاتی. وی د گاوند دا عزت دومره ضروری دی چې الله تعالی په سورت نساء کې په 36 نمبر آیات کې چې د خلقو کم حقونه خوولي او د ځان نه پس نو د هغې دپاره الفاظ داسې استعمال کړي دي
چې د ځان دپاره یو یا دوه الفاظ استعمال کړل، د نسبیانو دپاره د یو لفظ استعمال کو، او د مسکینانو دپاره هم یو لفظ استعمال کو، او د غلامانو دپاره هم یو بل لفظ استعمال کو. خو ګاونډي بیا دومره قیمتي و چې الله د هغې دپاره په یو کرښه کې 3 پیرې وي. والجار ذی القربا، د هغې ګاونډي به خیال ساتئ کوم چې ستاسو نسبي. اکثر ګاونډیان ترونو راوړي، اکثر ګاونډیان قریبي نسبیانې ځکه د دې ځمکې او د دې پلاټونه اکثر په میراث کې دې ته شریک پاتې شوي، ادي بیا جدا شوي. نه الله د هغې ذکر مخکې وکړو، ورپسې څه وایي والجار الجنوب، هغه ګاونډي چې هغه پردی دی، هغه چېرته د سوات او یا د سمې نه کډه راوړې ده او یا د پنجاب نه راغلی دی، هغه ستا ګاونډي دی او هغه ستا نسبي نه دی، نو هسې نه چې دی د نه خطا شي. نو الله سپیشلی د هغې ذکر وکړو، د دې نه د ګاونډي اهمیت پته لګي. او بیا نور خو څه کوې، خو هغه ګاونډي چې هغې ته ټمپورري نایبرهوډ یا عارضي ګاونډ ویلی شي، چې هغې ته والجار الجنوب والجار والصاحب بالجنب، هغه ګاونډي چې هغه لږ سات له ستا ګاونډي دی. وی لږ سات له مې څنګه ګاونډي دی، وی ستا سره چې په بس کې کینی په سیټ باندې، ر دې ځای نه ته مردان یا پېښور ته ځې، دا ستا ګاونډي دی. دا چې کله تاسو په پېښور کې کوم شی بیا به جدا شي، خو ګورې د ده حق هم پته لازم دی، ځکه الله خصوصي ذکر وکړو والصاحب بالجنب. نو هغه سړی ستا ګاونډي کنسیډر شو، کم سړی چې ستا سره سیروزې له 3 ورځو له تللی و، ځکه دی ستا صاحب بالجنب دی. هغه سړی ګاونډي دی چې هغه ستا سره حج له یو ځای تللی و، هغه سړی ستا ګاونډي دی چې هغه ستا سره په درنګ کې یو ځای کار کوي، هغه سړی ستا ګاونډي دی چې هغه ستا سره په دفتر کې یو ځای دی، هغه سړی ستا ګاونډي دی چې هغه ستا سره په ډپارټمنټ کې یو ځای دی، هغه سړی ستا ګاونډي دی چې ته په روډ باندې روان یې او غم په روډ روان دی، چې ته پیاده روان یې